وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الحمد لله د اشاعت التوحید و سنة زیر اہتمام دا واللسما اجتماع کی دن کی دا ملک دا گوٹ گوٹنا ملگری را رسیدلی دی او سرا روان دی حاضری بکئی پدی خبر بانے اغی دخبل اجتماعیت ثبوت ورکئی چرد مرکز عظیم نا منگتا دا قرآن اور سنت دا دعوت اور تبلیغ دا توحید اور سنت دا اشاعت کم کار حوالے شوے دے نو آغا کار زمان اجتماعی ذمہ داری دا زمان مشترک ذمہ داری دا او آغا کار تا انشاءاللہ من متفق و متحدیو او انشاءاللہ تا دا ممر دا جون دا آخری لمحے پورے بمنگ دا قرآن اور سنت دا دعوت اور تبلیغ کار کو دا توحید اور سنت خدمت بکو فدے ملکے و بلکہ فپورا اسلامی دنیا کے مالا چکم موضوعہ کڑی شوی دا نو داغی عنوان دے دا فقہ اسلامی شرع حیثیت دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ داغی مقام او دا فقہ حنفی شہرت او مقبولیت زمان کی رقم دین اسلام دعوتا نو داغی ماخذ دو چیزوں دی دا دو چیزوں دین اسلام روتلے دے یو قرآن او دویم سنت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جل جلالہ دا انسانانو دا ہدایت او دا اصلاح دا فارا دا خفل طرفنا قانون دا قرآن کریم پر شکل کے راولے گو دا یو دا سے کامل ضابطہ حیات دے پورا قانون دے چفدے کے دا انسانانو دا جوان دا ہر پیولو او دا ہر اڑخ اصلاح دا کاغا عقائد دی عبادات دی اعمال دی او کاغا اخلاقیات دی او کا معاملات دی کاغا معاشرات دی او کاغا ریاست دے او سیاست دے او کا قضاء او کا عدالت دے دے قانون الہی معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون الہی فخفل زان باندے عملی کو او انسانانو تے فعملی شکل کی دا اللہ جل جلالہ قانون اگو دو چی قرآنی عقیدہ دادا قرآنی اعمال و عبادات اخلاقیات دادی اسلامی معاشرہ دادا اسلامی شرعی قضاء و عدالت دادے دغرنگی اسلامی ریاست دادے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عملی شکل کی دا اللہ را لے گلے شوی قانون دا دنیا انسانانو توقو دو ذکر سنت عملی زندگی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلے کی گی ففن حدیث کے سلور الفاظ دی مصطلح شرعیہ
حدیث دے سنت دے اثر او خبر سوک دے درمیان کے ترادف ہوئی او سوک فرق کئی دے درمیان کی تباین ہوئی خبارحال سنت عملی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فقہ اسلامی حیثیت صدے ففن حدیث کی داغی ففہم کی دو خبر اہمی دی کہ داغی نبغیر استفادہ دا حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن دا یو سند او روایت دویم چیز معنی و درایت د سند او د متن د روایت د حفاظت د فارا الله دی محدثین باندې رحمتونه ولېږي اصولی کې خودل د دې لپاره چې سند او متن د حدیث دا محفوظ شي د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح خبره فقہ ټکا دا مونږ تر ورسیږي لوی لوی محدثین امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله فدرایت باندې فویا فعلم حدیثی درایتی باندې قاضی ابو محمد رام هرمزی رحمه الله حافظ ابن حجر رحمه الله حافظ ابن کثیر رحمه الله اغي اصول کې خودل د معنا د سند او د متن د حفاظت د فارا فقهاو اصول کې خودل د معنا او د درایت د مفهوم د حفاظت د فارا چې انسانان ته اولم د حدیث ته ورسیږي ناغیم اصول کې خودل دا دواړه طبقه د علماو کاغه محدثین دي او کاغه فقهای کرام دي نو فدی عالم اسباب کی هغه د حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محافظ طبقه دي زکاغی صحیح احادیث او ضعیف احادیث داغی تمیزی ہوگو محدثین راولا کیدل حدیث صحیح ستویلے کی گی چی متصل السند وی منقول وی فنقل دراوی عادل ضابط سرا خالی وی دا علت شذوذ او نکارتنا دا حدیث صحیح دفارا حاصل دا شپک شروط دی دری وجودی او دری آدمی دری وجودی شرائط دا دی یو اتصال السند جدے ابتدانا تر انتہا تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ٹول روات مذکوری یو واسطم کٹ نئی کفمینز کی یو واسطم کٹی نبی حدیث د صحت نوزی دویم وجودی شرط عدل الراوی عدل د محدثین فو اصطلاح کی یو عدل د روحات دے مخروجیت د ماده موضوعی اصلی د اسم د دیہات خپلنا حسه اچ تقاضا کوي قیدر بقار د قیماده فدغه هيئت باندې خو محدثین عدل د عبارت وي د ملکینا ملکا صفت راسخه فی الذهن یوجب التقوى والمروته بعبارت اخرى صفت راسخه فی الذهن چاغه موجب د امتثال الاوامر او د اجتناب عن النواهی وی چراوی د روایت دا بوی حاصل دا د متقی او فرهیزګار انسان دریم وجودی شر ضبط الراوی چرایو با ضابط وی او بیا د ضبط د فارا دوا اقسام ضبط الصدور ضبط الکتابت ضبط الصدور چې عبارت ده د حفظیت د حدیثنا فی الصدر یاداشت کوي د استاد نا او په کتابت سره احادیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محفوظ کړي آدمی دری شروط دادی او خلو د علتنا علت د محدثین په اصطلاح کې سبب خفیہ غامضہ قادحہ فی الحدیث لا یعلمه الا مهرة الفن هغه فټ سبب چې هغه قادح وي په صحت د حدیث کې باغی باندې ماهران د فن حدیث چې څوک په احوال د متون او د اسانی د باندې پويږي ورسره د فقه اصول مرتضی په معنا او فدرایت او ته اولم د حدیث تم دې رسیږي دا ماهران د فن حدیث دا رنګ خلو د شذوذ نه خلو د نکارت نه حاصل داده د صحیح احادیث او ضعیف د احادیثو چې د یو بل نه جدا شي
نو محدثینو مهنت وکړو او فقهاو مهنت وکړو دا دوانه طبقه په عالم اسباب کې محافظ دا حدیث سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو ډیر زیات افسوس خبره ده چې د متن او سند په حواله سره د محدثینو تقلید کې ناغه گمراهی نه ده خو لږ په معنا او په درایت کې چې ته اولم د حدیث ته انسان ورسیږي د فقهاو تقلید کې ناغه د گمراهی د فقه حنفی شهرت او مقبولیت ولده ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله په فقهای کرامو کې هغه فقيه وو چې دا د بلند فائې د بلند مرتبه فقيه او د اوچته مرتبه محدث وو څوک د محدثین او اعزامنا د فقهای کرامنا مخالف د امام ابو حنیفه رحمه الله څوک موافقو خو ولید اغي ففقهی کمالات د امام ابو حنیفه رحمه الله اتفاق ده ذکر گئی امام شافعی رحمه الله من اراد الفقه فهو عيال على ابي حنیفه رحمه الله سوچ فقه غواړي په مسائلو په احکام باندې غواړي ناغیره غونډي په امام ابو حنیفه رحمه الله فهو عيال لابي حنیفه یو الفاظ دادي اغي بچی د امام ابو حنیفه رحمه الله دي داغه د اصولنا او داغه د قواعدنا استفاده کوي او بیا وروسته امام شافعی رحمه الله ذکر کوي وكان ابو حنیفه رحمه الله وقوله مسلما له فيه امام ابو حنیفه رحمه الله په فقهاو کې یو داسې فقيه چې هغه فقاهت منل شوی دی او قول د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه کې دا منل شوی دی فقيه څوک جوړې دی شي د دویمه صدۍ مشهور محدث امام محمد بن حسین بن علی رحمه الله هغه ذکر کوي چې من فقه الرجل فطانته وبصيرته في هذا العلم د فقاهت د انسان نه دادا چا د الله پاک په احادیثو کې ورګړي هغه انسان فقيه شو جوړېدل چې فاسانی د باندې پويږي فمتون باندې پويږي فمعنا او فدرایت مفهوم د حدیث باندې پويږي ته اولم د حدیث ته رسیدل شي بخبل علمی قوت باندې فتقوا او پرهیزګاری باندې نو هغه انسان فقيه جوړې دی شي محدثین ذکر کوي چې شیخ محمد بن حسین بن علی رحمه الله دا خبره رښتیا کړې ده زګه د هر علم د فارا د هر فن د فارا خپل یو خاصیت وی چې هغه په مشتغل د علم کې راځي سوچ په نحوه معنی باندې مشتغلی نو دا خپل یو صفتی سوچ په منطق او فلسفه باندې مشغولی نو دا خپل یو حیثیتي سوچ په لغت او ادب باندې مشغولی نو دا خپل یو خاصیتي علم حدیث دا یو داسې علم دی چې دا په خپل مشتغل کې معنا د صحابیت پیدا کوي او صحابیت معنا سو علم په احوال جزئیو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او مشاهده د احوال او د کیفیت او د طرق او د عبادت او د اعمال او د اخلاق او د معاشرات او د عادات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو محدث کذات گرامی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نه دی خو ولې د کثرت شغل ددنه په حدیث باندې داسې دا لکه نبی صلی الله علیه وسلم ټول زندگی دی ویني او رد د مخه دا د دې وجنه یو شاعر ذکر کوي اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا اهل الحديث مشتغلین د علم حدیثه شیخ الحدیث نور الله مرقده بکلا کلا فرمایل چې دا اهل الحديث نه مراد جدید مدعیان عمل بالحديث مراد نه دي بلکې مشتغلین د علم حدیثه اغي آل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا اگر کدا اغي صحبت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات گرامی سره خو نشتا
خو ولې د کلام د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هغې صحبت شته نو د هغې د شغل د وجې نه د کلام د نبی صلی الله علیه وسلم د صحبت د وجې نه داسې ده گویا ټوله زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د مخې ده امام ابو حنیفه رحمه الله چونکې د بلند دفاعي محدث و د دې وجې نه مایاناز فقیه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه امام ابو حنیفه رحمه الله بارکی مولا علی قالی رحمه الله په حواله د محمد بن سماع رحمه الله باندې ذکر کوي چې داغه مقام په حدیث نبی علیہ السلام کې سو هغه ذکر کوي ان الامام ذکر فی تصانیفه نيفا و70 الف حدیث وانتخب الاثار من 40 الف حدیث امام ابو حنیفه رحمه الله په تصانیفو کې صرف او یا زر احادیث دي او د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم کتاب دی کتاب الاثار نو دا غي انتخاب امام ابو حنیفه رحمه الله د څلويخ زر احادیث سره کړو امام محمد بن یوسف الصالحی رحمه الله هغه ذکر کوي چې وکانه ابو حنیفه رحمه الله من كبار حفاظ الحديث امام ابو حنیفه رحمه الله د اکابر حفاظ حدیث نو ولولا كثرة اعتنائه لما حصل له استنباط مسائل الفقه کده امام ابو حنیفه رحمه الله کثرت شغل په حدیث ر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نوې او کثرت اهتمام د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د حدیث نبی علیہ السلام نوې نبی ابا استنباط د مسائل امام ابو حنیفه رحمه الله د کم ځای را کړی وي خو امام ابو حنیفه رحمه الله د اوچتي مرتبه فقيه زکو چې د اوچتي مرتبه محدث او دا وجه شهرت د فقه حنفي او د مقبولیت د فقه حنفي دا څوک دا وایي چې فقه حنفي د شهرت د دی وجه نه حاصل شوی دی چې کبار اکابر احناف لکه امام ابو یوسف رحمه الله او داسې نورو په اسلامي حکومتونو کې د قاضي القضات په عہدو باندې وو دا غیر ترغیب د وجنا دا غیر د اثر او د رسوخ د وجنا فقه حنفي ته شهرت حاصل شو مقبول او ګرځیدله خو اصل وجه دا نه ده اصل وجه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله کثرت شغل د حدیث نبی علیہ السلام او بهترین محدث و بل وجه دا ذکر کوي د شهرت د فقه حنفي چې د فقه حنفي څومره مسائل ناغه د شورا فذریه باندې حل شوی دي چې په کوفه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په سرپرستی کې یو تحقیقاتی کمیټه و نن الحمدلله جماعت اشاعت التوحید و سنت هم دا احساس وسورسه ده په دې 15 صدای کې او هغه دا ضرورت محسوسي چې بعض عناصر د امت هغه بعض مسائل په غلط شکل کې امت ته پیش کړي نو چې قرآن او د سنت پر اړه کې مسائل امت ته په صحیح طریقې باندې پیش کړي شي په صحیح شکل باندې تحقیقاتي کمیټي د قائد محترم د سایه دلاندې جوړه شوې ده د امام ابو حنیفه رحمه الله په سرپرستی کې څنګه تحقیقاتي کمیټي و نو هغه مسائل چې په قرآن او په سنت کې وا په هغه باندې تصریح نه وا نو د پورا بحث تمحیص نه بعد هغه مسله حل کړه نو د فقه حنفي چې څومره مسائل دي هغه د شورا په ذریعہ باندې حل شوی دي دا وجه د فقه حنفي ر شهرت ده او د مقبولیت ده الله دې موږ د اشاعت په مشن او موقب باندې کلک کی او د الله په دربار کې زموږ دا دعا ده چې الله ر توحید او سنت خدمت د قرآن او سنت خدمت تا د مرګ د اخري لمحو پر زمونږ نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الناس اعداء